بی بلا نو خلقو یې څه غلطي دې وکړه په دې لار راځي ولې وایي د مصر دا بادشاه دی او دا بادشاه خو ډېر ظالم او جابر دا خو بادشاه خو اوس درنه دا ښځه اخلي او یوازې دا ښځه اخیستل نه ځکه ښځه چې اخلي خو خاوند وجلي بیا تا به هم مړ کړي او ښځه به هم درنه واخلي یا الله اوس څوک هم ښځې ته یې وایي داسې کار دی یو خبره به کوو دا الله نه به یو سوال کوو دعا به کوو الله ته به زاري کوو یو خدا شوه او بل دا دی چې دې بادشاه ته ته ور مخامخ شي نو ته به دا مهرباني کوې چې نن په مخ د ځمکه زما او ستا نه بل څوک مسلمان نشته یو زه مسلمان یم یو ته مسلمان یم ما او تا دواړه مسلمانان یو بل څوک مسلمان په مخ د ځمکه نشته او مسلمان د مسلمان روري او مسلمان ښځه د مسلمان سړي خوري نو ما او تا مسلمانان یو ته د مسلمانۍ رور او خور یو ما او تا نو که چرته دا بادشاہ درنه تپوس وکړي چې دا ابراهیم ستا څه دی نو ته ورته ووایه چې دا زما رور دی ور دروغ خبره هم نه ده ټیک ته زه د خاوند یم په اعتبار دا زوجیت او نسب کې خو ما ته د یو بل نه لري او ته مې ښځه د خاوند دی حقیقتا خو چې لرې نسب ته ګورې او یا د مسلمانۍ حالت ته ګورې نو مسلمانان ټول خپل منځ کې ورونه خویندې دي دغه له راوله چې دروغ کې را نه شو همدقسې حدیث کې تصریح ده وایي ته چې دا مې رور دی نو باقي به الله نه سوال کوو که ته چې دا مې خاوند دی نو بیا ګورې دا ظالم دی دا خاوند وجني دې جیل کې واچو څه دی دا دا مې خور ده دیني خور ده دې بوته جیل کې واچو او حضرت ساره رضی الله عنها ډېره خوبصورت خشته ښځه اجمل نساء العرب په عربو ښځو کې دې نه بهترینه خشته بله څوک نه وه دی بوتله بادشاه د بادشاه نوم سنان او سنا او دا سامی د نوح علیه السلام د سام په اولاد کې او د مصر بادشاه ته به فرعون وي دا فرعون د مصر د یو خاص بادشاه نوم نو د موسی علیه السلام زمانه کې چې کوم فرعون او د مصر بادشاه د هغه نوم ولید ابن مصعب فرعون د هغې یو لقب هر یو ته به فرعون وي نو دغه وخت کې چې د مصر بادشاه کوم فرعون و د هغه نوم سنان او د نوح علیه السلام د سام زوی په اولاد کې راته چې څنګه حضرت ساره رضی الله عنها ورو رسوله او دوی په یو خاص کوټه کې داخل شو رب العالمین د حضرت ابراهیم علیه السلام ته هغه منظر داسې ښکاره کړ لکه د شیشې نه بار چې یو انسان یو بل انسان ته ګوري داسې رب العالمین دا د دې خو نظر بند دی جیل کې پروت دی او هغه جیل ورته الله داسې کړ چې دا په کومه کوټه کې لرې بادشاه په خپل محل کې حضرت ساره رضی الله عنها ځان نه بوتلې ده خو داسې ورته ښکاري لکه سړی چې یو شیش محل کې پروت وي او د شیشې نه بار ورته کوم شی ښکاري ولې الله دا ساره اوس بچ کوي د هغه بادشاه د چال نه نو که سبا دا بیبي ورته ووایي چې نه دا الله بچ کړم بیا به د پاره کې یو وهم وي لکه به یو سوچي چې دا بیبي جوړ ماته رښتیا نه وي نو پرې چې دا منظر په خپلو سترګو وویني حضرت ساره رضی الله عنها فرمایي چې بادشاه سنګ ماته راغی بدبخته بادشاه وکړی ماته لاس رانږدې کاو ما وی یا الله زه خو ستا باندې زما ایمان دی او ستا د پیغمبر بیبي الله دا خو زما غټه بېعزتي ده او دا ستا د هغه پیغمبر بېعزتي ده چې پروردګار پرون دې اور کې بچ کړی دی دا هغه پیغمبر بېعزتي ده رب العالمین یا الله ما خو د دې ظالم کافر د سکیم نه بچ کړی خو چې دا دعا مې سین وکړله د ما ته لاس وړه پروردګار په دې لاسونو باندې خوشحال کړه پرېوته خو چې پوه شو پرېوته نو هغه پوه شو او دا خو څوک نیکه ښځه معلومېږي څوک ولیه ده نیک بنیادم معلومېږي یاره بس صاحب معافي غواړم بیبي ما معاف کړه بس ما ونه پېژندې ته څوک یې زما دغسې خاوند دی د الله پیغمبر بس ما معاف کړي معافي غواړم او چې ما الله جوړ کړي سم درته نه وایم او عزت سره دې رخصتو او د پیغمبر بیبي ده پیغمبر سین خدا ترس دی په مخلوق باندې رحم راځي دین په مخلوق رحم راغی یا الله که زما په ګناه دا بادشاه نیولي الله زه ورته عفو کوم ته ورته عفو کوې بچ کا سړی ټیک شو چې پاسېده هغه لکې بیا راغلل چې دا جوړ هسې په ما څه چل شوی لکې خو هغه شیطاني وسوسه او چال پروت دی که نه
بیا دې پسې په غلط نیت را پاسېده چې را پاسېد دی بیا د الله نه سوال وکړ یا الله یا پروردګاره ګورې د هغه پیغمبر بیبي مچې اور کې دې بچ کړی دی او الله که دې بدبخته زما بېعزتي وکړه پروردګاره دا زما د هغه پیغمبر بېعزتي ده الله پتا ایمان مې راوړی او په مخ د ځمکه ولې موږ صرف 3 مسلمانان دي الله زما حفاظت وکړي بیا چې د قص کو بیا پرېوته په لاسونو خو بیا فعاله جوړ پرېوت لاس شل په سپېشل بیا ورته معافي شروع کړه بیبي ما نه غلطي شوه بس بیا به نه کوم دې ځای مې معاف کړه آینده له مې توبه ما ونه پېژندې ما باندې خواهشاتو غلبه وکړه بیبي معاف مې کړه بیا د پیغمبر بیبي ده بالکل دې معاف کوم غلطۍ د پاسه دې معاف کوم زما معاف کړه پروردګاره که زما په ګناه دې نیولي ته معاف کوه الله دې معاف کوم بیا ټیک شو بیا پیغا وسوسه وغه خواهش اګندې په دې ذهن کې پروت و دا مونږ خلک ته بار بار توبې وباسو که نه هغه شیطان او هغه نفس او هغه خواهش بیا په دې زړه کې پروت بیا هغه خواهش او ګندې په دې زړه کې پروت دی چې جوړ شو بیا ورپسې ور روان کړو هغې بیا د الله نه سوال وکړو دی بیا په دې لاس وخوشحال شو په ځمکه دې ځل هغه مضبوط درجې وخوړ دیوال له اثر لار یو ډقې وکړو باس وی بیبي دا مې درېم ځل ده بیا به دنه دعا نه کوم بعد پر یې خپله ته لاسونه ږدم د خدای لپاره خوا که کولی اطلاع ته زما خپله راوړئ دغه د پیغمبر بیبي اسخا لاس ماله راوړئ ما معافي غواړم لاس مې کار ته کوي لپې خو د خدای خاطر وکړه معاف مې کوې ښه بیا مې معاف کړې پروردګاره ما معاف کړه ته معاف کړه پاسې جوړ شو ته جوړ شو باس بیبي ته څه وکړې زه معافي غواړم سر یې ښکته کړه تا ته نه ګورم زه پوه شوم ته څه وکړې د ابراهیم علیه السلام د پیغمبر بیبي ما ابراهیم څوک دی ابراهیم د عراق د بابل ښار اوسېدونکی دی د آزر زوی دی او د نوح علیه السلام په اولاد کې دی او موږ سره داسې واقعات شو داسې وشو داسې ټوله قصه یې ورته وکړه او بیا هغه بادشاه د عراق زما خاوند په اور کې واچو الله د اور نه بچ کړ اول نه اخره پورې قصه یې ورته وکړه د پیغمبر بیبي ما بس خدای لپاره ما پرېږده نه نه پرېښودل خو دې خود دي بالکل دې پرېږدم خو زه ستا نه متاثر شوم ته ډېره نیکه ښځې ته ډېره ولیې ډېره پرهېزګاره او ستا معلومېږي دا چې الله رباندې ډېر زیات مهربانه دی بیبي تاسو خو زما نسب خپل وخته لکه دیم د نوح علیه السلام د سام په اولاد کې سامیون نسل تاسو خو زما نسبا خپل وخته خاوند دې کوم ځای دی خاوند جي تا جیل کې اچولی دی فورا یې حکم وکړه خاوند ورته پرېږدی دیم پرېښوده او خپله لور حضرت هاجره رضی الله عنها د خدمت لپاره ورته وقف کړه دا زما لور دا ځان سره واله بخاري کې حدیث دی دا ځان سره واله او دا د خدمت لپاره ما تعالی درکړه ستا خدمت به کوي ستا د خاوند خدمت به کوي نسبا دا بادشاه تاریخ لیکي د ابراهیم علیه السلام په نسب کې شریک دی اب پوه شو چې دا خو جلیل القدر پیغمبر دی ټول واقعات یې واورېدل د نمرود او دا ټول او په خپلو سترګو یې رسولېدل خوشحاله ده حضرت ساره رضی الله عنها ابراهیم علیه السلام لراله ورته وایي زه خو الله د هغه ظالم کافر بادشاه د هغه مکر نه بچ کړم او ما له خو خدمت له دا جینۍ راکړه چې دا به ستا او ستا د خاوند خدمت کوي او زما په دې بادشاهۍ کې چې کوم ځای تاسو اوسېږئ تاسو ته اجازت دی څوم په کاري د خزانې نه تاسو له در کوم ستاسو به پوره مونږ عزت کوو حضرت ابراهیم علیه السلام او ګورې زما د قسمي خاونده هسې نه په ما بدګمانه نه شي ګورې ما له الله بالکل د هغه بادشاه نه امن راکړی دی زه خدای محفوظ ساتلی ابراهیم علیه السلام ورته ویې بیبي ښځې هېڅ فکر مه کوه ستاسو ټول منظر ما ته رب العالمین په دغه سترګو ښودلی ما لیدلي قسم مه خوره ما هر څه لیدلي هغه هاجره رضی الله عنها ځان سره روانه کړه دلته نوسېږو ابراهیم علیه السلام ته دلته نوسېږو نه دلته نوسېږو موږ دې کلي نه لږ مخکې بل ښار دی دلته ځو شام ته ځو بیت المقدس ته ځو ما ته الله چې کوم ځای ښوولی دی یاره سړیه زما خو بچي نشته او ستا هم بچي نشته نو که دې خوښ وي دا د بادشاه لور ده خدمت دې راکړی ده درته په نکاح نه کړم ابراهیم علیه السلام مې ډېره ښه ده او ما هغه هاجرې رضی الله عنها باندې د ابراهیم علیه السلام نکاح وتړلی شو الله ته سوال کې رب هب لي من الصالحین یا الله ما له یو صالح پاک بچی راکړي پاک بچی الله وی زما ور دعا قبول کړه دی راله دغه ځای یو بل کلی باندې راتیر شو بلا
چیلې دي ورسره بلاره ځان لا انتظام کړی دی الله ولدا مهرباني کړی دا یو وادي الصبع یو کلی الته کې دمه کوله چې الته دمه کوله خلک ورپسې راپاسېدل بلا چیلې دي ګړې دي زموږ ټول پښتونه خوړل زموږ وبېره نه خلاص کړې ځکه کار دی چې د بل خوا ده حضرت ابراهیم علیه السلام ډېره ښځه سارې ته ویل چې ځو مونږ خو سمودي دپاره سارو په لار کې دا خلک دي ګډو چیلې سړی نو چې کوم ځای کې ګیاګانې وي او باران یې هلته څه دمه کوي ده چېرته دی چې راغل پروردګار په خلکو قات راوسته ګوره ما راته وختي وو چې د پیغمبر وجود په یو ځای کې د الله رحمت دی قحط پرې راغی کویانو کې اوبه چشوې چینو کې اوبه چشوې قوم چې کوم مشهور راغی وي یاره دا هم څه غلطي وکړه دا کوم بابا چې مونږ کې اوسېده دا ډېر د برکت خاوند معلومیږي دا چې زمونږ دا ګیا او زمونږ د اوبه د هغه د برکت و واشه را پیدا کې واپس یې راوړه د پسې منډې ووالې په لاره یې راولو بابا مده ته دلته مونږ سره اوسېږه ته چې وی زمونږ مالونه مو ډېر وو زمونږ اوبه هم ډېرې وو په مونږ بارانونه کېدل ګیاګانې هم ډېرې او چې ته ووتې هغه هر څه ختم شو وی نه به زه نو سره اوسېم د تاسو سره مستقله سم نه اوسېدم اوس موده پس به ننوتم او زه دا یو چیلې والی یو ګډه دی ولا ورکړ وی دا ځان سره وساتې الله به دا خپل برکت در باندې را برابر کړي هغه ګډه چیلې هغه قوم له ورکړه رب العالمین د ابراهیم علیه السلام د هغه ګډې چیلې د برکت نه بیا په هغوی هغه برکتونه راوستل